یو زنانه ته تا خور ویلی وي چې ته زما خورې دین په دنیا او د هغې نه پس د هغې سره نکاح کې نو آیا د دې سره د نکاح روا ده او که روا نه ده. دا د یو نوجوان سوال دی چې یو داسې زنانه چې زما ورسره نکاح روا وه یا په رشته دارو کې وه او یا په پردو کې وه او هغې ته ما خور ویلې وه چې ته زما خورې دین په دنیا لکه د پښتو په معاشره کې دا ټکی مشهور دی یا هغه زنانه ما ته رور ویلی دی. نو اوس زما او د هغې په منځ کې رشته کېږي نکاح کېږي آیا دا نکاح کېږي او که نه کېږي. د دې جواب دا دی ګوره چې ستا په نسبي خور نه وي یا د رضایي خور نه وي د پیو شریکه خور دی نه وي که نه نو په صرف په داسې پردۍ ښځې ته هغه ښځې ته چې ستا ورسره نکاح روا ده په خوله ویلو سره هغه خوره نه ګرځي. ګورې دا په پښتو کې غلط ټکی د پښتو په معاشره کې مشهور دی دې ته مې خور ویلې بیا یې ستر او پردم نه کوي او ایسې او برخې هم ورله لیږي د نور چا په مال کې ورله برخې وي ایسې کوي. صحیح شوله که نه نو دا د پښتو په معاشره کې ګورې دا قصه صحیح نه ده دا نه خور ګرځي او که ښځه ورته رور ووایي نو دا نه رور ګرځي او په دې وجه بیا ستر او پردیم نه کوي. پلاني ته مې بچی ویلې پلاني ته مې لور ویلې د پلانۍ ته ټیک شوله. نو سبا چې کوم دی په میراث کې ورله ایسې نو په میراث کې د دوی ایسې نشته کوم چې مو بولا بیټه دی تا په خوله باندې د ځان زوی ګرځولی یا د ځان دپاره لور ګرځولی دی یا د رور ګرځولی یا ښځې سړي خور ګرځولی ده او سبا په میراث کې د هغه برخه هم نو په میراث کې برخې نشته په میراث کې برخه د اصلي خور نه یا به د اصلي رور نه یا به د خپل مور او پلار نه د دغه مور او پلار نه برخې او د دغه رور او د خور نه برخې نه میلاویږي کوم ته چې صرف په خوله رور او خور ویلی شوی او نه دا په نکاح باندې اثر غورځوي. د واده نه پس دا ټکې په نکاح اثر غورځوي که د واده نه پس خاوند ښځې ته وایي چې ته ما خورې نو که په دې نیت وي چې څنګه خور محترمه را داسې ته مې بیا خو اثر نه غورځوي او که په دې نیت یې ووایي چې څنګه خور په ما حرامه را داسې تم په ما حرامه نو هغې سره به بیره طلاق مسله راځي. صحیح شوله که نه او که نه یو نیت یې نه کړی نو بیا ورسره سم نه راځي. د نکاح نه پس اثر غورځوي خو د نکاح نه مخکې دا په دې اثر نه غورځوي چې په دې وجه ستا نکاح څه شي ناروا شي. بلکل د ورسره نکاح څه ده چې درسته ده. دویم یو ځوان سوال کوي چې زما د یو ښځې سره ناجایز تعلق او د هغې لور وس ماله په نکاح باندې راکوي نو آیا د هغې سره زما نکاح کیږي که نه کیږي. ګوره دې جواب دا دی یو ناجایز تعلق صرف د خولې دی او د کتلو دی نو په داسې ناجایز تعلق ګناه ده خو په دې سره په نکاح اثر نه غورځېږي د هغې لور ته په نکاح کولی شو. یو ناجایز تعلق داسې دی ګوره چې ستا بدن د هغې د بدن سره په غلط خیال ټچ شوی یا د پردې نه علاوه یا په پرده کې خو پرده داسې نری وه چې تا لاس وروړی د هغې د بدن ګرمایش دې څه کړی محسوس کړی او په تا کې شهوت راغلی بدن حرکت کړی غلط خیال باندې د بدن د بدن سره ټچ کړی نو د دې ښځې لوریانې په تا همیشه حرامې شي. دا پکې نشته چې څه ټیم دپاره حرامې شي دا پکې نشته چې ارزي په نکاح سر وغورځو نه همیشه دپاره دا په تا باندې حرامې دي. ګورې په دې مسله کې نن سبا ډېر زیات نوجوانان او ډېر زیاتې زنانه د دې موبایل د فتنې په وجه سري مبتلا دي چې د موبایل غلط استعمال کیږي او د زنانو لاس ته موبایل ورکړلی شو هغه د خپل اختیار خاوندان یې وګرځولی شو د داسې نوجوان په لاس کې موبایل ورکړلی شو چې د هغه نه د تپوس څوک نشته نو دا د فتنې دا غلطې لارې ډېرې زیاتې کولاو شو. قسم دی ما ته پته ده چې ما سره څومره نوجوانان رابطې کوي اکثر داسې دي چې نکاح هم پکې شوې ده د هغه ښځې د لور سره زه ورته وایم چې دا نکاح نه کېږي. یو نوجوان ما ته وایي چې خواښې ته خو ما وویلې خو هغه وایي چې بس په خوله لاس کېده موږ هم مه شرموه خلک هم مه شرموه نو ما ټیک ده دلته خو به د لستو کسو د شلو کسو نه او د خاندان نه ته دا شرم پټ کړې خو دغه جینۍ سره خو ستا نکاح حرامه نکاح دې کېږي نه د سره د قیامته پورې ته په ګناه کې مبتلا تر د مرګه پورې بچي به دې څنګه پیدا کېږي. نو ما ویل هلته به د قیامت په ورځ دا اتلس زره قامه په مخ کې چې شرمېږي نو د هغې نه ښه دا نه ده چې دلته دا خبره په څه طریقه ښځه دې واپس کړي خو دې فتنه کې نن سبا ډېر خلک مبتلا دی چې د قشان ناجایز تعلق ورسره او سبا د هغې لور پسه اخلي په نکاح باندې اخلي نو دا یاد ساته چې دغه ته په نکاح باندې نشي اخیستی او که نکاح دې کړی هم د نو نکاح نه ده شوی. نو دا ډېر اهم مسایل دی په دې معاشره کې نن سبا ډېر زیات ضرورت دی څومره چې ما ته پته ده نو تاسو هم د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ چې د دې فتنو نه بچ شي. وصلی الله علی النبی. په کورسۍ کې د مونځ مسله څنګه ده آیا په کورسۍ کې مونځ کیږي او که نه کیږي. ډېرو ملګرو تپوسونه وکړه چې په بعضې جوماتونو کې موږ ولیده چې تکړه تکړه کسانی مطلب هغه ډېر کمزوري نه وي ډېر ضعیف العمر نه وي هغوی هم په کورسۍ کې ناستې او مونځ کوي نو آیا دا مونځ کیږي او که نه کیږي د دې مسلې لږ وضاحت وکړه. ګوره جي ساده ټکو کې د دې په جواب باندې ځان پوهه که کوم سړی چې په سجده لګولو قادر وي که نه چې دی په ځمکه باندې په ناسته مونځ کوي او په ځمکه سجده ولګوي د ده مونځ هېڅکله نه په اشارې سره کیږي او نه په کورسۍ کې کیږي. که داسې کسان په کورسۍ کې مونځونه کوي چې هغې په ناسته مونځ وکړي او سجده په ځمکه لګولی شو باوجود د دې دوی په کورسۍ کې مونځونه کوي دا په سخته دوکه
غلط فهمۍ کې پراته دي او خپل منځونه دوی ټول په ټوله څه کړه خراب کړل. دا نه چې مونځ یې مکروه دی او یا په ثواب کې کمې راغې، نه بالکل دا مونځ د سره اونه شو. که دا خلک څه کوي په کرسۍ کې ناست دي او خپل مونځ کوي. که په سجیده لګولو ګوره کم سړی قادر نه دی، دا مسله یاده کوي چې دی په ناسته مونځ کوي او په ځمکه سجیده نشي لګولی، په لګولو قادر نه دی، ډاکټر منې کړی، پنډو مسلې ده یا وغیره وغیره، نو بیا په ده قیام هم لازم نه دی. ګوره دې مسلې ته سوچ کوه، قیام هم پې بیا فرض نه دی، قیام هم پې بیا ساقط دی. بس د دپاره بیا بهتره دا ده چې دی په ناسته باندې مونځ وکړي. صحیح شوله که نه؟ کومه ناسته چې ده ته اسانه وي، ښه که د اتحیاتو شکل کې کېناستی شي دا ډېره بهتره ده. که نه پرلت دی وغځئ، که نه خپې دی وغځئ، په کومه طریقه ناسته چې ده ته اسانه وي، څه خاص قسمه طریقه ناسته دلته تا ته لازم پتا نه ګرځئ چې همداسې به کښېنې، کومه کې چې تا ته سهولت دی په هغه طریقه کښېنه. صحیح شوله که نه؟ او لاسونه به تړي، د رکو دپاره لږه کمه اشاره او د سجدې دپاره لږ زیات سر ټیټول په دغسې طریقه، دا بهتره طریقه ده. دلته خو تانه قیام هم ساقط دی، قیام د باندې نشته. نو که سجده باندې قادر نه نو دا کس په کرسۍ کې هم بیا مونځ کولی شي. صحیح شو چې لاسونه یې تړلي وي، که قیام کوي وایي چې قیام کولی شم قیام کوي، او بیا د رکوع د سجدې د اشارې دپاره دا بیا په کرسۍ کې کینی، او د رکوع دپاره لږ کم سر ټیټی او د سجدې دپاره څه کوي زیات سر ټیټی، نو بیا په کرسۍ کې مونځ درست او جایز دی، بیا پکې څه خرابي نشته. خو بهتر وله دا چې په ناسته وکړي. خو بعضې کس بیا ناست هم تکلیف ورته پرلت نشي والی، خپې خوږېږي، د تحیاتو په شکل نشي کېناستی، اکثر خپې نشي غځولی، کمزوري بوډاګان داسې وي د خپې را کمزوري شوي را ماتې شوي، نو په ناسته کې هم ورته تکلیف وي، نو که بیا په کرسۍ کې کینی خیر دی. خو که ناسته کې تکلیف نه نو بهتره طریقه دا چې په ځمکه کینه او اشارې سره څه وکړه مونځ وکړه. او که په کرسۍ کې هم کینو دا ضرورت نشته چې مخې ته د میز ایښې په هغې تندې لګې، او یا د کرسۍ مخې ته تخته ده په هغې باندې تندې لګې، نه دغې ته ضرورت نشته، دغه تکلیف کې ځان اچوله نه دی پکار. بس چې ته په سجده قادر نه او په کرسۍ کې مونځ کې، نو په اشارې سره وکړه، د رکوع دپاره لږ کم سر ټیټ کا، او د سجدې دپاره لږ زیات سر ټیټ کا، او لاسونه تړه او غوږونو له مطلب ګوتې وړه د نیت تړلو په ټیم کې، نو دې طریقې سره ستا مونځ بیا درست او جایز دی. خو که ته په سجده قادر وي او تا سجده کولی شوه په ناسته مونځ کولو سره، نو ګورې هېڅ کله ستا په کرسۍ کې بیا مونځ درست او جایز نه دی. او دا واقعي ده چې په بعضې ځایونو کې دا ګورې بیخي رواج شان ګرځېدلی چې تکړه کسان موږ وګورو هغوی هم په کرسۍ کې ناست دي، څه کوي مونځ کوي. نو دا مسله د نورو مسلمانانو سره هم شریکه کوي او هغوی پې پوهه کوي، نو دا به زموږ او ستاسو دپاره هم د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی الامین. غریب سړی یو سیز بیا مونته دی او مالک پیدا نشو، نو آیا دا غریب دغه سیز په خپل استعمال کې راوستلی شي که نه خامخا به صدقه کوي او بل غریب ته به ورکوي؟ په دې مسله باندې هم ځان پوهه کوي، او دغه شان د بیا مونتې سیز چې کوم مسلې دي مختصر ټکو کې پې ځان پوهه کوي چې دا مسله درته واضح شي. ګوره جي اول په دې خبره باندې ځان پوهه که چې تا یو سیز بې مونتو، هغه که د خوراک دی او که بل سیز دی، خو چې معمولی دی کم قیمته دی او ستا غالب ګمان دا دی چې مالک په دې پسې ډونډ نه کوي، تالاش ورپسې نه کوي، ګرځي ورپسې نه، نو د دې گنجایش شته چې دغه سیز ته په خپل استعمال کې څه کیږي راولي. او کنه دا سیز د ډیر قیمت والا دی، قیمتي دی، صحیح شوله کنه، د ډیر قیمت والا سیز دی، نو بیا دا سیز ته په خپل استعمال کې نشي راوسته. ته به د دې اشتهار کې لکه نن سبا د سوشل میډیا دور دی، په دې باندې اشتهار وکړه، اخبار لی ورکړه، سیز د کوم ځای کې بېمون تېرې هلته چېرته اجتماع لګېدلې، په هغه اجتماع کې اعلان وکړه چې هلکه ما داسې سیز بېمون تی دی. خو که تا پوره کوشش وکړو د دې مالک پیدا نشو، مالک پیدا کېدلې ممکنه نه و او ته مایوسه شوې، نو که ته غریب وي، خو داسې غریب چې د زکات مستحق ښه زکات در باندې کېږي، داسې غریب وي نو دا سیز بیا ته په خپل استعمال کې هم راوستلی شي. صحیح شوله که نه؟ خو دا یاد ساته که د دې نه پسې مالک پیدا شو یا پیدا شو پته ورته نه وه، ته به یې خبرې چې هلکه تا نه دا سیز ورک شوی، یا هغه ته پته ولګېده چې ده سره زما دا سیزو ده بیا مونتی دی، او رالی او مطالبې کوله، نو ته به ورله دا سیز خامخا څه کې، دا به ورله ورکې، یا به د دې قیمت څه کې جي دا به ورته ادا کې. او که نه تا د سیز بې مونتی دی او ته مالدار نو مالدار خو په خپل استعمال کې نشي راوستی، خامخا به صدقه کوي، غریب ته به ورکوي. نو چې ده غریب ته ورکو د هغې نه پس مالک پیدا شو، مطالبې کوله، نو ته به ورته ووایې چې ما صدقه کړې د الله په نوم مې چاله ورکړی، ثواب به تا پسې ځي. که هغه صدقه نه تسلیموله چې زه نه تسلیموم صدقه مال خپل سیز راکړه، نو ته به هغه له سیز ورکړي، او دا سیز چې تا کم صدقه کړی نو د دې صدقې ثواب به په تا پسې راشي او په هغه مالک پسې به
نزي چې په دې مسله باندې تاسو پوه شوي. بله دا مسله وکړه که ورک شوی څیز یو څیز چا بیامونتی دی او دا د ده نه ورک شو، دی حفاظت کو خو د ده نه ورک شو، اتفاقي خبره راله یا د ده نه چا پټ کو، نو دا یاد ساته چې د دې مثال د امانت دی او د امانت چې یو سړي سره یو دی حفاظت کوي او د ده نه ورک شي یا څوک پټ کي، نو په دې باندې د تاوان نشته. نو که مالک پیدا شو دا به ورته وایي چې د دې څیز ما حفاظت کو، ما سره و خو زما نه ورک شو یا زما نه چا پټ کو، نو بیا په ده باندې تاوان مو نشته. دا مسله یاد ساته. بله خبره دا وکړه چې یو څیز تا بیا مونتو او هغه د خوراک سکاک دی، هغه د ږدلو نه دی چې تی وساتي، هغه ضایع کیږي، صحیح شوله که نه؟ د خوراک سکاک څیز دی یا بل څه، نو هغه ته فوري استعمال کې راوستی شو. کوم مالداري غریب ته ورکه که غریب یې په خپل استعمال کې راوله، او که مالک پیدا شو مطالبه کوله چې مال راکه، نو د هغې قیمت یا هغه څیز به ورته څه کړي، دا به ورته ورکړي. دا ډېره هم مسایل دي، بعضې ملګرو یې تپوسونه هم کړي دي، نو چې هغوی ته یې ورسو نو دا به صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی. په بعضې علاقو کې د اوبو ډیر زیات کمی وي، نو هلته دا غټې غټې کندې وي چې دا باراني اوبه راځي او په هغې کې جمع کیږي. د دغه اوبو نه بیا خلک د استعمال دپاره اوبه وړي، کپړو وینځلو له تې هم وړي، څاروي تې نه هم اوبه کوي، او د اودس او د غسل دپاره تې نه یا اوبه وړي یا ډایرک راځي یو کس د دې کندې نه اودس کوي یا غسل کوي. نو موږ دا مسله معلومو چې د دې کندې کلاوالی به څومره او جوړوالی به څومره، که بیا په دې کې نجاست او پلیتي هم غورځېږي، نو دا اوبه به په دې سره نجسې او پلیتې نه ګرځي، دا به بیا هم پاکې وي او د استعمال به قابلې وي. بعضې هغه ملګري چې د دغه شان علاقو سره تعلق ساتي، هغوی د دې مسلې په باره کې تپوس وکړو، نو تاسو په دې وضاحت باندې ځان پوهه کوئ. ګوره جي دا څومره ځي کې چې دا کنده ده، که دا کنده مستطیل شکل کې ده، که دا څلور ګوټه ده، که درې ګوټه ده، او که ګول شکل کې ده، د دې چاپیره پیمایش به ته واخلې چې 40 شرعي ګزه برابرېده یا د دې نه سیوا. دا شرعي ګز دی د دې ځینه واله تر د دې پورې چې 40 شرعي ګزونه برابرېده یا د دې نه سیوا، نو دا اوبه چې کومې دي دا به د روانو اوبو په حکم کې دي. که په دې کې نجاست او پلیتي هم غورځېده، نو دا به په دې سره نجس او پلیتي نه ګرځي، ځان سره یاد ساته. خو دا پیمایش چې ته کله اخلي که نه، دا به د هغه ځای نه اخلي چې کوم ځای نه اوبه شروع شوي دي. که دې کندې ته غټې غټې غاړې جوړې شوي دي چې خلک پې کیني، یا د حوض او تالاب ته غاړې جوړې شوي، نو د بهر نه به ته پیمایش نه کې، ته به د هغه ځای نه پیمایش شروع کې د کوم ځای نه چې کوم ځای پورې اوبه ولاړې دي. نو چې د اوبو دا څومره ځای کې چې اوبه خورې دي، دا 40 لاسه جوړېده چاپیره 40 شرعي ګزه، نو بس دا بیا غټ حوض دی، غټ تالاب دی، غټه کنده ده، او د دې حکم به د روانو اوبو دی. که په دې کې نجاست او پلیتي هم غورځېده، نو دا به د دې باوجود به هم دا اوبه پلیتي نه وي، دا به د استعمال صحیح قابلې به وي، اودس به هم تېنه صحیح، غسل به هم تېنه صحیح، که کپړې پې وینځلې نو کپړې به هم صحیح هغه به پاکي. خو ګوره دا یاد ساته، که دا نجاست او پلیتي په دومره مقدار کې پرېوته چې د اوبو یا خوند بدل که څښای که یا یې ورله رنګ بدل که، همغه پلیتۍ په خپل رنګ کې واړولې پلیتې کړلې، او یا یې ورله بوی بدل که بدبوی تېنه د ګندګۍ شروع شو، نو بیا دا اوبه ګوره د استعمال قابلې نه دي چې خوند رنګ بوی یا یو صفت یې ورله څه که دا بدل که، او که نه دا اوصاف یې ورله نه دي بدل کړي او نجاست او پلیتي پکې پرېوته، نو باوجود د دې به دا اوبه ګورې پلیتي او نجسې نه او دا به سیجي د استعمال قابلې بی. اوس دا خبرو که چې گهرایی به څومره، جوړوالی به څومره، نو جوړوالی کم از کم علما دومره ښیي چې ته پکې دا لپه راډکه کې او ځمکه پکې ښکاره نه شي. بعضې اوبه رغی وي چې لپه راډکه کې ځمکه پکې ښکاره شي، نو که ته د دې نه دا لپه داسې راډکه کې که نه او ځمکې سطح پکې ښکاره نه شي، نو بس دومره جوړوالی څه دی جي دا کافی دی او دغه کلاوالی دغه مقدار کې دی. اوس راشه که په دې کنده کې دی اوبو ډیر وخت واړو، نو دا یاد ساته چې ډیر وخت اړولو سره هم د اوبه پلیتیږي نه، چې تر څو پکې نجاست او پلیتي یو ځای شوي نه او د دې خوند رنګ بوی یو صفت یا ټول صفتونه ورله بدل کړي نه، نو هغې پورې دا اوبه نجسې په ډیر وخت اوړېدو سره نه ګرځي. اوس دا خبره وکړه که دا جوړوالی د دې اوبو ډیر دی، کلاوالی 40 لاسه چاپیره نه برابرېږي، خو جوړوالی ډیر زیات دی، نو جوړوالی د کلاوالي دپاره نه کافي کېږي. دا یاد ساته که جوړوالی زیات هم دی خو چې کلاوالی چاپیره 40 لاسه شرعي ګزه نه برابرېدو، نو جوړوالی کافي نه دی جی. په دې مسله باندې ځان پوهه کړئ، ډېرو ملګرو ته ضرورت دی چې هغوی ته ورسي، نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی.